الدين الكامل الحنيف الشامل الجامع المعطي الحقوق لمستحقيها، دين أعز الله فيه المرأة وأعطاها المكانة الوضيئة الثانية. والصلاة والسلام على من بين مكانة المرأة أكمل البيان وأتم التبيان، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. رواه ابن ماجه. وقال ابن سيرين رحمه الله: الأمهات المدرسة. وقال الشاعر: إن النساء كدرة فلتعلموا هذا به قال الإله الأعظم. إن النساء مكرمات عندنا فتبينوا هذا لكي لا تظلموا. محترم مسلمان ورونو، دا خبر په هیڅ چا باندې پټه نه ده چې په مخ د ځمکه باندې هیڅ قسمه داسې مذهب نشته دی چې هغې زنانو ته پوره حقوق ورکړي وي، او نه به په مخ د ځمکه داسې مذهب پیدا شي ما سوا د دین اسلام نه چې دې زنانو ته پوره حقوق ورکړي وي. برابره خبره ده که دغه په شکل د مور کې وي، یا په شکل د خور کې وي، یا په شکل د لور کې وي، یا په شکل د بیبي کې، او یا په یو بل شکل باندې وي. خو د افسوس خبره دا ده چې بعضې داسې خلک موجود دي چې په اسلام باندې اعتراض کوي چې اسلام ښځو ته حقوق نه دي ورکړي. نو په دې بنیاد سره زموږ موضوع ده مکانة المرأة فی الاسلام، د ښځې څه مرتبه ده په اسلام کې. دا به هله موږ او تاسو ته پته ولګي چې کله د اسلام نه مخکې تاریخ مطالعه کړو چې په هغه وخت کې ښځو ته هغوی څه حقوق ورکړي وو، بیا د اسلام تاریخ وګورو، د دې غرب تاریخ وګورو چې دې ښځو ته کوم حیثیت ورکړی دی، او نور مذاهب مطالعه کړو. نو محترمو زما موضوع مشتمله ده په یو څو مراحلو باندې. اوله مرحله کې مکانت او مرتبه د ښځې پیش کول په وخت د جاهلیت کې. دویمه مرحله کې اسلام کوم حقوق ورکړي. دریمه مرحله کې غرب او دارنګې د هغې ګوډاګیانو ښځو ته په کوم حیثیت سره ګوري، پښتنو ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي. محترمو راځم اولنۍ مرحلې ته. د اسلام نه مخکې که موږ تاسو هغه تاریخ وګورو چې هغوی زنانو ته په کوم نظر باندې کتل، د حیوان او د زناور له هم ورته په بد نظر کتلي دي. لکه رب العالمین فرمایي: یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه على هون ام یدسه في التراب. همدارنګې حافظ صادق الله صافي حفظه الله په خپل کتاب کې لیکلي دي: كانت العرب في الجاهلية يئدون بناتهم خوفا من العار والفقر ولما جاء الاسلام رفع شأن المرأة. محترم خپل لورګانو ته میراث نه ورکوو، او دا خبره به کوله: لا يرثنا الا من يحمل السيف. په ګاڼه کې به لورګانې ورکولې چې زیری به ورته وشو چې لور مې پیدا شو، رنګ به زیړ شو، رنګ به بدل شو. لکه رب العالمین فرمایي: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. راځم دویمه مرحلې ته. هر کله چې اسلام راغی، دا پاک دین راغی، ښځې ته لوی مرتبه او مقام ورکړو. ښځه یې هغه تیارو د جاهلیت هغه د ځمکې ته چې رسولې وه، هغې نه اسمان ته یو لوی اعلی مقام ته ورسوله. ښځې ته د مور مرتبه ورکړه. لکه رب العالمین فرمایي: وقضى ربك ان تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. همدغه رنګې بل ځای کې فرمایي: ووصينا الانسان بوالديه احسانا. همدغه رنګ حدیث دی امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی دی په روایت ابي هريره رضي الله عنه باندې: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فڅلورم کله ته پلار یادوي. اسلام ښځې ته د لور مرتبه ورکړه چې لور تربیت پکې. لکه حدیث د انس بن مالک دی رضی الله عنه دی چې امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من عال جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه. اسلام ښځې ته د یو بیبي مرتبه ورکړه چې کله تاسو د یو زنانه سره نکاح تړئ، هغې له به مهر ورکوئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحله. اسلام دا ښځه چې کوم ده د هغه تیارو نه راویسته، د هغه جهالت د دور نه راویسته،
ښځه او د سړي لپاره لباس وګرځو لکه رب العالمین فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن د سړي لپاره سکون او آرام وګرځو رب العالمین فرمایي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اسلام خزل دومره مقام ورکړو چې په قرآن کریم کې پوره سورت نازل کو سورت النساء د ښځې په نوم باندې. راځم درېیمې مرحلې ته. غرب چې په اسلام باندې اعتراض کوي چې اسلام ښځې له حقوق نه دي ورکړي، موږ دوی ته چې تاسو کوم حقوق ورکړي؟ تاسو خو ښځه راوالئ د یو کیلونۍ په شان ته استعمال کوئ او بیا یې ایران ته وغورځوئ. تشدد په تاسو کې موجود دی. په زنانو کې ایډز بیمارۍ را پیدا شوې. لاړ شئ امریکا کې وګورئ د 10 کلنو ماشومانو بچي پیدا شو په سکولونو کې. هغوی لپاره باقاعده ځان له سکولونه جوړ شو. دا د هغوی کارونه دي. هغوی اوس دا غواړي چې په مسلمان کې هم دا فحاشي راولي. 8 مارچ باندې به اوس راوځي په روډونو باندې او دا به وایي چې زما مرضي زما جسم دا غوازونه به وچتوي. آیا دا د ښځې حقوق دي؟ هغوی غواړي چې د مسلمانانو ښځې هم بهر ته راوځي. په هغوی کې د دوی 3 مقاصد دي. اول مقصد دا دی چې اسلامي اخلاق خرابول غواړي د مسلمانانو معاشره چې دا تباه کړي. دویمه د دوی وجه دا ده چې دا د مسلمانانو ښځې راوباسي چې د هغوی نسبونه خراب کړي لکه څنګه چې د هغوی نسبونه خراب شوي دي. ځکه که چېرته د دې نسب روغ پاتې شي یو مسلمانه زنانه د مسلمان بچي تربیت وکړي د هغې نه بیا محمد ابن قاسم پیدا کېږي، طارق بن زیاد پیدا کېږي، احمد شاه ابدالي پیدا کېږي، لوی لوی سپهسالاران پیدا کېږي او د دې سټونه وهي. درېیم د دوی مقصد دا دی چې د مسلمانانو زنانه هم د دې مقصد لپاره استعمال کړي چې د هغې نه خوند لذت او خواهشات پوره کړي. محترمو څلورمه مرحله کې پښتنو زنانو ته کوم حقوق ورکړي دي؟ په سوره کې زنانه ورکوي ظلم دی. نکاح بغیر د اجازت نه میراث نه ورکوي. په بدل کې زنانه ورکوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. محترمو راځم د دوی د کور نه درته ثابتوم. په 2013 کې جنفیر نومې یو زنانه نه وه، هغې اسلام راوړو. هغه دا خبره وکړه اسلام is a beautiful religion in the whole world. اسلام په ټوله دنیا کې بهترین مذهب دی. اسلام د امن او د خوشحالۍ دین دی. محترمو د دې ټولو دلایلو نه معلومیږي د دې ټول هر څه د ټول مذاهبو چې کوم حقوق راته راټول کړي قسم په الله کې د اسلام 3 مرتبې حقوقو ته ورسېږي چې اسلام زنانو له کوم حقوق ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې دا خبره کړې وه فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دی امت ته چې د خپلو زنانو سره به ښه سلوک کوئ، د خپلو زنانو سره به ښایسته اخلاق کوئ. محترمو زموږ او ستاسو دین کامل دین دی. هر چا ته خپل حقوق ورکړي دي. رب العالمین دې زموږ او ستاسو په معاشره کې اسلامي قوانین نافذ کړي او رب العالمین دې زموږ او ستاسو زنانه حیانات زنانه وګرځوي. زه خپله موضوع په قول د شاعر سره ختمول غواړم. شاعر فرمایي لږ اسلام مطالعه کړه ای جاهله چې معلوم شي ته حقوق د پاک اسلامو. که بیبیانې وي که لور وي که مورګانې یا دې خور وي یا وي کونډې یتیمانو چې هر چا ته یې ورکړي خپل حقوق دي. واحد دین دی په نړۍ کې پاک اسلام. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چې هر چا